دا چې څه نه وایم پښتو مجبوره کړی یم زه د حالاتو حادثو مجبوره کړی یم او بوجې په لاس په مې کباړ په ډیران نه ټولو د رنځېدلې مور دارو مجبوره کړی یم او خانه د ستا د غلامۍ مې په سل وارې توبه ولګه دې ورکه شي بچو مجبوره کړی یم. السلام علیکم خوږو کتونکو، ستاسو ملګری سجاد اسد مټه یو وار بیا د خپل کیمرامین امیر حمزه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړي خوشحاله وي، د ژوند د ساګانو نه به خوندونه مزې اخلي. ملګرو کم ترتیب چې موږ روان کړی و د شاعرانو ملګرو سره چې کوم موږ شاعر ملګري سره ناستې جوړو، د هغوی نه کلام ریکارډ کوو، د هغوی په فرمایش باندې د هغوی چې کوم د خوښې شاعران دي کوشش کوو چې هغوی له موږ ځان ورسو، د هغوی کلام ریکارډ کوو، تاسو سره شریک کوو. دا مهال ما سره د مټې مغلخیل یو نوموړی شاعر عرفان الله عرفان د تعارف محتاج نه دی، بل هغه خلک یې پیژني، هغوی سره ناست یم، هغوی له راغلی یم. غوښتل مې چې د هغوی نه هم کلام ریکارډ کړم او خپلو مینوالو خپلو ملګرو سره شریک کړم. عرفان بھائی بعضې ملګري داسې چې پوړې مثل به تاسو ویني، پوړې مثل به تاسو اوري، لنډه شان پیژنګلو هغوی سره لږ وکړي. السلام علیکم مینوالو، زما نوم عرفان الله عرفان دی، د دې مټه مغلخیلو ارباپانو کندي اوسیدونکی یم او زه لیکل د دریم جماعت نه کوم تقریبا. نو ستاسو په خدمت کې به یو غزل پیش کړم. د حالاتو باره کې دی چې کوم په موږ تېرېږي نن سبا که نه، او غریبي ده او دغه دی، نو بس دې حالاتو ته کتلي دي او څه داسې دغه کړي دي چې د کور ټول لوښي سامانونه مې بازار کې خرڅ کړو، د مجبورۍ نه ډېر څیزونه مې بازار کې خرڅ کړو، په کور مالت کې چا ورکړي وو د خدای په نامه، د بچو هغه پیزارونه مې بازار کې خرڅ کړو، د مجبورۍ د پکور مالت کې چا ورکړي وو د خدای په نامه، د بچو هغه پیزارونه مې بازار کې خرڅ کړو، د بېوسۍ نه مې بچو باندې تعلیم پرېښودو، د هغوی نوي کتابونه مې بازار کې خرڅ کړو، چې یې راکړې جنازو کې و په نیت د ثواب. سجاد صاحب چې یې راکړې جنازو کې و په نیت د ثواب، د جنازو جانمازونه مې بازار کې خرڅ کړو. او آخري مقطع ده چې ښځې مې وې عرفان ستا مې بېوسۍ ته کتل، د تورو زلفو تور تارونه مې بازار کې خرڅ کړو. ملګرو تاسو د عرفان صاحب کلام اوریدو، درد پکې، او مطلب کم حالاتو نه هغه تېرېږي، هماغه حالات هغه د غزل په شکل باندې تاسو ته وړاندې کړل. عرفان مزدورکاره دی، په سیکل باندې ټوله ورځ هغه په ټول کلي کې ګرځي، کباړ هم راغونډي ورسره سلوخې هم ایږدلې وي پر هغه سیکل باندې، کوڅه په کوڅه باندې ګرځي، د لوښو د هرڅولو اوازونه کوي. کله غریب د پولو ګاډۍ ودري، د بچو د رزق د ګټلو په خاطر باندې په کوڅه باندې ګرځي او د رزق په تلاش کې کله یو خوا کله بل خوا. دا و د نننۍ ورځې پروګرام. امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي. تر بل پروګرام پورې خپل ورور سجاد اسد مټه له ورکې زه د لوی الله په امان.